زموږ چینل سبسکرایب کړئ آنلاین کلاسونو لپاره او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم قاری ابو سعید د السید قران اکیډمي د طرف نه تاسو په خدمت کې نو ویډیو سره حاضر یم. نن به ان شاء الله مونږه خاتمه اجرای قواعد چې آخري تختی ده ان شاء الله دا به مونږه نن وایو. پدې کې به بعضی قواعد ان شاء الله هم وایو. نو د ویډیو شروع کیدو وړاندې کچرته تاسو تاسو بچي آنلاین سبق ویل غواړي نو په سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو تخکاری په دغه نمبر تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. الحمدلله موږ سره د آنلاین قرآن ښودلو سهولت موجود دی. نو محترمو ان شاء الله چې کم ځای کې یو لفظ راشي نو ولته بیا هماغه قاعده وایو چې زمونږه ټایم ضایع نشي. سٹارټ پیالو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، جزا. حمزه دو زبر ان، جزاء. وقف جزا. حمزه لام زبر ال، میم زبر ما، الما. لام کڑا مد زبر لا، الملا. حمزه زیری، کاف زبر کا، تا پیشتو، الملائکتو. وقف الملائکه. حمزه نون زیر ان، نون الف مد زبرنا، انا. ګورې مخکې تختی کې هم ما تاسو ته ویلي چې کله نون یا میم راشي او هغې د پاسه دا تشدید راشي که نه نو هلته به غنه کوو. غنه مطلب چې دا کم آواز دی دا مونږه پوزې ته وړو. صحیح شو؟ لکه انا دې ته غنه ویل کېږي. حمزه عین زبر اع، طایا زبر طی، نون الف زبر نا، انا اعطینا. وقف انا اعطینا. حمزه زیر ای، لام یا زبر لی، ایلی. نون الف مد زبر نا، ایلینا. حمزه زیری، یا الف زبر یا، ایلینا ایا. با زبر با، همین پیش هم، ایلینا ایابهم. وقف ایلینا ایابهم. خایا زبر خی، رایا دو زبر ری، خیری. یا زبر یا، خیری. را زبر را، ها الٹا پیش ہو، خیری یراه. وقف خیری یره. شین را زبر شر، رایا دو زبر ری، یا زبر یا، شری. را زبر را، ها الٹا پیش ہو، شری یره. وقف شری یره. میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا. تا یا دو زبر تی، می قاتی. یا واو زبر یو، میم زبر ما، می قاتی یوم. وقف می قاتی یوم. اوس دلته مونږ به د ادغام قاعده ووایو. ګورې محترمو ادغام ویل کېږي یو حرف په بل حرف کې داخلول. نو دلته مونږ دا نون داخلو په یا کې څنګه؟ ګورې قاعده دا ده چې کله نون یعنی دې ته نون وایي او دې ته ساکن وایي. صحیح شو؟ چې نون ساکن نون د پاسه دا راشي، نون ساکن راشي او هغې نه بعد دا شپږ حروف زه تاسو ته ښیم که لیکئ ځان سره. یرملون چې یا را میم لام واو نون دې شپږ حروفو نه یو حرف هم راشي که یا راغو واو لام وغیره که نه نون ساکن راشي او هغې نه بعد دې شپږ حروفو نه یو حرف هم راشي نو هلته به مونږ څه کوو؟ ادغام کوو. مطلب نون به مونږ داخلو په یا کې څنګه؟ اوس به دا وایو فا زبر فا، میم نون به نه وایو، میم یا زبر می به وایو. دلته به دا نون مونږه نه وایو. صحیح شو؟ دې ته ادغام ویلی کېږي چې یو حرف په بل حرف کې داخلول. نو نون مونږه داخلو په یا کې نو دې ته ادغام ویلی کېږي. فا زبر فا، میم یا زبر می، فمی. یا عین زبر یا، میم لام زبر مل، فمن یعمل. وقف فمن یعمل. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم. حمزه زیر ای، یوم ای. ذال یا دو زیر زی، یا صاد زبر یس، یوم ایذی یس. دال پیش دو، را نون پیش رون، نون الف زبر نا، سین پیش سو، یوم ایذی یصدر الناس. وقف یوم ایذی یصدر الناس. همدغه شان دلته هم ادغام کیږي. ګورئ میم به ډایرکټ را سره ملاو،
ميم را زير مر رابا زبر رب مر رب زير بي من ربي كاف زبر ك من ربك وقف من ربك را زبر را سين واو پیش سو رسو لام ميم دو پیش لم رسولم ميم زير مي نون لام زبر نل لام کڑا زبر لا ها زير هي رسول من الله وقف رسول من الله صاد پیش سو حا پیش حو صحو فا ميم دو زبر فم ميم پیش مو صحو فم طه زبر طه زبر ها صحفا مطهرة را زبر را تا دو زبر تن صحفا مطهرة وقف صحفا مطهرة صاد فا زبر صف فا لام دو زبر فل لام الف زبر لا صف لا يا زبر يا تا زبر تا كاف لام زبر كل لام زبر لا صف لا يتكلم ميم واو پیش مو نون زبرنا صفا لا يتكلمون وقف صفا لا يتكلمون قاب پیش قو لام واو پیش لو قلو با یا دو پیش بوی یا واو زبر یو قلوب یو میم زبر ما همزه زیر ای قلوب یومئ ذال واو دو زیر ذن واو الف زبر و قلوب يومئذ و جيم زير جي فا زبر فا تا دو پیشتن قلوب يومئذ واجفة وقف قلوب يومئذ واجفة همزة با زبر أب صاد ألف زبر صا أبصار بيشرو ها ألف زبر ها أبصارها وقف أبصارها سين زير سي را ألف زبر را سرا جيم واو دو زبر جو واو ها زبر وه سراجا وه ها ألف زبر ها جيم دو زبر جن سراجا وهاجا وقف سراجا وهاجا دا ګول نشان د دې مطلب آیات پوره کیدلی کنه نو کدلته مونږ ودریګو وقف کو نو سراجا وهاجا وای او کنه ودریګو نو دادی سره ملاولی شو جیم واو دو زبر جو صحیح شو بیا سراجا وهاجا و صحیح شو ومونږ دلته وقف کو بس آیات پوره شوی دی ځنه ټکی بل ټکی سٹارټ کو واو زبر و حمزه نون زبر ان و ان زالام زبر زل نون الف زبرنا وأنزلنا وقف وأنزلنا همزة كاف زبر أك لام لام دو زبر لل أكلل لام ميم زبر لم ميم دو زبر من أكلل لمن وقف أكلل لما و زبر و تا پیشتو و تو حابا زیر حبا و پیشبو و تو حبو نون لام زبر نل ميم الف زبر ما لام زبر لا وتحبون المال حبا پیش حبا دو زبر بن حبا وتحبون المال حبا پیج نمبر یو دیشتم جيم ميم زبر جم ميم دو زبر من جمن وقف جما غين پیش غوثا الف مد زبر ثا همزة دو زبر ان وثاء همزة ها زبر أح وكذا زبر و وثاء أحوى وقف وثاء أحوى ميم عين بيش معتى زبرتا معتى دال دو زير دين معتد همزة زبر ثا يا زير سي ميم دو زير من أسيم معتد أسيم دلتا بدا نون نووي سيدة جي همزه زیر ایذا الف زبر ذا اذا تا تا پیش توت لام کڑا زبر لا اذا تتلا وقف اذا تتلا نون الف زبر نارا دو زبر رن نارا دا نون چې لیکل شوی ګوري را دو زبر رن اخر کې د نون आवाज راځي او ویل کېږي نه صحیح شو حالف زبر ح میم زیر می حامی یا زبر یا تا دو زبر تن نارا حامیه وقف نارا حامية تاسين پیش تس قاف کلا زبر قا تسقى ميم نون زير من عين يا زبر عين دو زير نين تسقى من عين
حمزة کڑا زبر آ نون زیر نی یا زبر یا تا دو زیر تین آنیة تسقى من عين آنية. اوس ګورئ جی دلته اقلاب صحیح شو. اقلاب قاعده به ووایو. اقلاب اصل کې ویل کېږي بدلول. صحیح شو. خجی د اقلاب قاعده دا ده چې کله نون ساکن راشي و هغې نه بعد با راشي که نه، نو هلته به مونږ د نون ساکن په ځای څه کوو؟ میم وایو. صحیح شوه. او غنه به هم کوو. بس همدغه قاعده ده او ذهن کې کېدی. اوس دلته به میم نون زبرمن نه وایو بلکې میم میم به وایو. صحیح شوه. میم میم زبر مم با زبر با مم با خازیر خی لام زبر لا مم بخیل وقف مم بخیل لام زبر لا یا میم پیش یوم. ګوري میم راغلی دی واغې نه بعد با راغلی دی. واغه اقلاب قاعده. لا یوم با زبر با لا یوم با ذل نون زبر ذن نون زبرنا لا یوم بذن وقف لا یوم بذن. میم میم زیر میم با عین زبر باع میم باع دال زیر دی میم بعدی وقف میم بعد. میم میم زیر میم بایا زبر بی نون صاد زیر نص میم بی نص صاد لام پیسل با زیر بی میم بین الصلب وقف میم بین الصلب. لام زبر لا نون سین زبر نس لا نس فا زبر فا لا نصف عين ميم دو زبر عم لا نصف عم. با نون زير بن نون الف زبرنا لا نصف عم بنا. صاد زير سي يا زبر يا تا زير تي لا نصف عم بالناصية وقف لا نصف عم بالناصية. با زبر با ذال ميم زبر ذم بذم با زير بي بذنبي حميم زير هم بذنبهم وقف بذنبهم. ميم پیش مو طه زبر طه زبرها مطهر زبر را مطهرة تا ميم دو زير تم مطهرة وقف مطهرة. با زبر با حمزة يا زبر أي بي أي دال يا زير دي بي أي دي. سين زبر سا فا زبر فا را زبر را سفارة تا دو زير تين سفارة وقف بأيدي سفارة. كاف زير كيرا ألف زبر را كرا ميم ميم دو زير ميم كرام. با زبر با را زبر را زبر را تا دو زير تين برارة كرام برارة. حاميم پیش هم فايا زير في ألف زبر ها هم فيها وقف هم فيها. لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم دالیا زیر دی نون پیش نو کاف میم پیش کم لکم دینکم. واو زبر و لام زیر لی ولی یا زبر یا ولیا دالیا زیر دی نون زیر نی ولی دینی وقف لکم دینکم ولی دین. حمزه نون زیر ان نون زبرنا ان رابا زبر رب زبر با همیم پیش هم إن ربهم بازير بي هميم زرهم بهم إن ربهم بهم. ترى زبر تر ميم يا زير مي ترمي هميم زرهم ترميهم بازير بي حازير حي. جيم ألف زبر جا بحجارة زبر را تا دو زيرتين بحجارة ترميهم بحجارة. لام زبر لا حامیم پیش هم. اوس دلتم قاعده د ادغام قاعده ده. هغه قاعده ده چې کله میم ساکن راشي او هغې نه بعد بل میم راشي او مشدد یعنی میم د پاسه دا راشي. صحیح شو. نو هلته به هم څه کوو؟ دلته به مونږ دا میم په میم کې داخلو. صحیح شو. ادغام کو مدغم. نو دلته به اوس ها مونږ ډایرکټ دا میم وایو. صحیح شو. دا میم نه ویلې کېږي نو دې ته ادغام ویلې کېږي. یا سمپلی دا خبرم ذهن کې دی چې کله ساکن راشي او هغې نه بعد حرف مشدد راشي که نه دا تشدید پې راشي نو دا ساکن والا حرف به مونږ نه وایو. دا خبره. لام زبر لا حامیم پیش هم لهم میم الف زبر ما لهم ما یا زبر یا شین الف مد زبر شا همزه واو پیش نون زبر نه ما یشاؤون وقف لهم ما یشاؤون.
ميم ميم زير ميم ميم زبر ما ميم وقف ميم همزة لام زبر اللام کڑا زبر لا الله همين پیشم ميم زبر ما اللهم وقف اللهم تاميم زبر تم ميم تا زبر مت تمت بالام زير بالخايا زبر خير زير ري بالخير وقف تمت بالخير. الحمدلله د الله په فضل او کرم سره مونږه پټکو سره کم خاتمه اجرا دا هغه ویلنو یو ځل پروانه هم وایو چې تاسو ته ښه فایده ورسي. جزاء الملائکة إنا أعطينا إلينا إيابهم خيرا يره شرا يره ميقاتا يوم فمن يعمل يومئذ يصدر الناس من ربك رسول من الله صحفا مطهرة صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة أبصارها سراجا وهاجا وأنزلنا أكلا لما وتحبون المال حبا جما غساء أحوى معتد أثيم إذا تتلى نارا حامية تسقى من عين آنية من بخل لينبذن من بين الصلب لنسفعا بالناصية بذنبهم مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هم فيها لكم دينكم ولي دين إن ربهم بهم ترميهم بحجارة لهم ما يشاءون مما اللهم تمت بالخير. الحمدلله مونږه پټکو او پروانه دوه طریقو سره ویل. په اخر کې صرف یو څو پوښتنې تاسو نه کوم، نو دا هغه سوالاتو جوابات موږ په کمنټ کې تاسو ضرور راکوئ تر دې چې موږ ته تسلي ملاو شي چې تاسو زموږ په سبق باندې ښه پوهیږئ او دینه ښه مستفید کیږئ. اول نمبر سوال دا دی چې اقلاب څه ته وایي او اقلاب کله کیږي، صحیح شو. دویم سوال دا دی چې ادغام څه ته وایي او ادغام کله کیږي. امید لرم انشاءالله پوه شوي وئ. الله مو خوشحاله لره. دعاګانو کې مو یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.